مالک ابن دینار رحمه الله وی یو پیرا حج لاړم وی حج مې چې کله وکړو نو وی هلته پروت وم وی دا مې تجسس او خواهش مې و چې یا الله په دې وخت کې دې د چا حج او عمره قبوله کړي یا الله ماته وښیې وی د شپې مې خوب لیده نو وی خوب کې مې دا وکته چې الله وی د ټولو وی حج او عمرې مې قبولې کړي دي وړوکی دی که لوی دی سپین دی که تور دی عرب دی که عجم دی هر قسمه انسان ښځه ده که سړی دی د ټولو حج او عمرې مې قبولې کړي دي سوای د محمد ابن هارون نه دی وی بیا مې په سبا دا خوب وکتو په دې پیرني کې راته نوم نه و اخیستی نو ما وی کیدای شي دا یو زه یم چې الله د سوای د یو کس یاد که وی په دویم ورځ راله آواز راځي چې نه هغه ته نه هغه محمد ابن هارون د خراسان د خراسان افغانستان د علاقې بلخ نه دی ته هغه حج مې نه دی قبول کړی الله ده ته دا حج د په دې مخ باندې راویشتی دی ته وی ډېر زیات افسوس پې وکړو وی لاړم وی د تلاش مې شروع کو وی کله چې لاړم وی د افغانستان وفد نه مې تپوس وکړو بلخ والا نه مې تپوس وکړو وی ما ورته چې محمد ابن هارون کم ځای کې دی راته وی د ډېر عجیبه سړي تپوس ته ونه کو وی مې ولې وی خو دومره لوی عبادت گزاره 40 کالونه وی هغه چرته کوجه کړې نه د 40 کالونه مسلسل هغه روجې نیسي شپه ورځ هغه الله ته ولاړې دومره عبادت گزاره چې د هغې څه حد نشته او مونږ سره مه ګوره وی شپې ټیم دی چرته د مکې کورونو کې به وي یا به چرته دیوال سره ولاړې عبادت وغیره به کوي هغه به دلته نوستلی وي وی چې شکل مې داسې راواړلو وي په یو کس باندې مې نظر پرېوته وی هغه کس دیوال ته ولاړ دی وی یو لاس یې نشته وی په دې پښتو کې سورې شوی دی زنځیر پکې اچولی دی خپې تړلی شوي دی وی چې زه ورغم وی ما ورته ته څوک یې وی زه محمد ابن هارون یم وی راته وی ښه وی دې ځل الله تبارک وتعالی وی تا ته زما اصلیت وښولو وی ته مالک ابن دینار د الله زبرګې وی الله ماته وښول ورته وی څه داسې جرم دې کړی دی ورته وی نشم ویلی وی دومره لوی جرم مې کړی دی وی چې د عرش نه لوی دی د اسمانونو نه لوی دی د ځمکو نه لوی دی وی دومره لوی مجرم یم زه ورته وی ما ته ووایه که ستا دا جرم داسې وي چې زه د خلکو ته وړاندې کم چې خلک د دې نه عبرت واخلي چې څوک سبا داسې عمل ونه کړي نو ما ډېر زیات په دې باندې مجبوره که وی کله مې چې مجبوره کړو نو هغه راته خبره شروع کړه راته وی زه ځوان وم وی افغانستان خراسان بلخ کې پاتې کېدم نو وی زه نشې عادت هم نشهیي وم وی چې نشه مې وکړه شراب مې وڅکل نو وی زه راغم وی زما مور ما ته دروازه کولو که وی هغې تنور لګولې او روټۍ پخولې نو وی د ډېرې غوسې نه ما ته خبرې وکړې او ما په مخ سپېړه راکړه وی ته به کله دی بدعملتوب نه منې کېږي والدین خو به بچو شفقت کوي که ډېر هم بدعمله شي نو هغه وایي چې زما بچی د نیک صالح وي نو چې څنګه غزار راله راکړو وي زما هم دماغو کار نه کو مور له مې سپېړه ورکړه وی چې مور له مې کله سپېړه ورکوي مور ما ته بددعا وکړه چې خدای دې تباه کا الله دې غرق کا تا ماله غزار راکه وی مور مې کمزور په بل لاس مې اوچت کوي هغه تنور انګار انګار وي هغې ته مې ورویشته وی چې مور مې هغې ته ورویشتې ده وی ښځه مې راغه ماله دیکه راکه زه خو کوټه کې بند کم نو وی ما نه چې د نشې حالت لاړه ختم شو وی ما وی څه چل دی زه ولې دلته بند یم دروازه مې وهله وی ښځې راله ډېر د بېادبۍ او د یو درد اواز راته وکړو وی ما ورته وی چې څه چل وی ما ته وی ظالمه ډېر لوی ظلم دی وکړو وی په تاریخ کې به داسې ظلم چا په دې مخ ته ځمکه نه کړې چې کم ته وکړو مې څه چل نو وی ما دروازه ما ته که چې رووتم وی مور مې ټوله سکروټې شوې وه د هغه اور نه مړه وه پکې هغې کې نو وی بس ما چې وکته قابو مې نه و هغه ټیم خو په نشه کې ومه نو وی ما ځان سره وی دغه راواغ تبر مې راواغست وي دا لاس مې په چوکاټ کې انخلو ځان نه مې یو لاس کټ که او خپلې پختۍ مې ځان له ماتې کې وي دې کې مې سورې وکړو او دې خپلو خپو ته مې اتکړی واچولو چې زه خو ډېر لوی مجرم یم
وی دا هغه ورځې نه زه راووتم وی 40 کاله وشو وی زه روجي نیسم 40 کاله الله ته ولاړم وی 40 حجونه مې وکړه وی هر کال یو بزرګ راځي او وی الله هغه ته زما اصلیت ښیي چې د حج په دې مخ ورته ورلم د حج ماته نه دی قبول ځکه دا د مور مجرم دی. مالک ابن دینار رحمه الله په خوله مې لاس کې خو وی د ده نه رستو شم وی ما وی ظالمه اوس به در باندې اور راوریږي که ستا دا سزا په دې ځمکه باندې الله کېښودنو کیدی شي ټوله ځمکه اور واخلي. وی دومره لوی جرم دی کړی ته خو ډېر لوی عاصي. نو هغه وی زه ترې نه روان شوم دی هلک نه وی لاړم وی د شپې مې خوب ولیده وی خوب کې مې رسول الله مبارک ولیده وی راته وی چې مالک ابن دینار وی خلق د الله د رحمت نه ولې نه امیده کې د الله د رحمت نه څوک مه نه امیده کوه او وی دی هلک دعا وغوښته چې یا الله زه عاصي یم زه ګناهګار یم خو ربه ستا رحمت ډېر زیات لوی دی یا الله ډېر په معاشره کې م وشرمېدم خلکو ته م وشرمېدم عبادت مې م نه دی قبول یا الله ستا رحم خو ډېر زیات لوی دی. نو وی الله ته د ده دا لغزش خوښ شوی د ده توبه قبوله که وی چې توبه قبوله کوي ده ته ووایه چې د محشر په ورځ الله وی زما د په خپل ذات باندې قسمی کم سړی شراب اسکل او هغې نه بعد په نشه کې قتل وکړو وی په ما باندې لازمه ده چې دې سړي ته به زه خامخا جهنم ورکوم. وی الله تبارک وتعالی به دا محمد بن هارون دی جهنم ته لیږي او وی د جهنم نه پسته وی د ده د مور پړه کې به زه رحم واچوم او وی بیا به مور ما نه مطالبه وکړي د فیصلې او قیامت ورځ داسې ده وی چې په هغې کې به الله ټول راجمع کړي په هغې کې به فیصله کیږي وی د هغه زناورو به م کیږي چې د کمو زناورو ښکرونه وو او د بلو د دویم نه و هغه تکلیف ورکړی دی وی هغه به م د الله په در کې خپله فیصله وړاندې کوي. نو وی دا مور به م د خپل بچي په باره کې فیصله کوي چې الله د زه په تنور کې اچولی یم سوځولی یم ظلم یې را سره کړی دی وی د دنیا په حساب 3 ورځې شپه ورځ دا به دی په جهنم کې تیر کړي وی بیا به د مور پړه کې رحم راشي هلته هم رحم راځي ګورئ د ظلم وکړو مور یې په تنور کې واچوله د مور رحم هلته هم دی په آخرت کې بچې نشي پیرزو په اور باندې. نو وی مور به دا مطالبه وکړي چې یا الله زما دا بچې د جهنم نه روکاږي ما معاف که وی دواړو ته به زه ویم چې زه یو ځای روان شئ. نو دومره لوی عاصي د مور بددعا د وجې نه الله هغه سره د عمل وکړو. نو مالک ابن دینار رحمه الله وی چې زه د هلک له راغم وی ده ته مې دا خوشخبري واوروله وی دی هلته راپرېوته وفات شو. الله چې ساتلی و به دې لی ساتلی و چې دا ګناه خو به دې معاف کړم خو چې مور سره د کم ظلم کړی دی هغه نه معاف کېږي. نو د والدینو بددعا نه ځان ساتل پکار دي.